رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدر الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا المحيي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الاسرائيلي قال اخبرني محمد بن ابراهيم الحلمي انه سمع علقمه بن وقاص اليتي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما للانسان وفمن كان هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. باب كيف كان بدر الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب اولن علومہ ترجمہ رضی متعلق جدید غرض سے غرض ذکر ہوں گا تفصیل ذہن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لتورنا اول دا ترجمه بدل شکل باندې وجه وجود وجد تقدیم سره وجد تقدیم د هغه مختلف وجوهات تشریح دا رنګه د دې د مفردات متعلق حجت ذکر او بیان شوی. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عنوان دے کہ فکان بدر الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنگا و شروع دوحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وحی لطولنا اول فکم شکل قرار لدى ابتدائی حالات واقعات سو یا ظہور رہا وحی هغه عیسی علیه السلام د اسمان ته د پورته کېدو نه بعد بنده شوي وه د هغه وحي ظهور دوباره څنګه شوی دی رسول الله علیه السلام ته نو په دې باب کې غرض څه دی نو د غرض متعلق یا ابتدایي حالات دي د هغې بیان کول غواړي یا بیان د عظمت د وحي او د عصمت د وحي د حفاظت د وحي دلیل تا بیان ورغواړي. ذم قول الله تعالى دا الله جل شانه دا قول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. دا آیت کریمہ امام بخاری رحمہ اللہ پدې ترجمه او عنوان کې ولې درته ذکر کړی دی. ذہن دا دلته کی تخصیص د حضرت نوح علیہ السلام د وحی ولی شوی کما اوحینا الی نوح د نوح علیہ السلام ذکر شوی د نوح علیہ السلام د مخکې انبیاء کرام شته آدم علیہ السلام عیسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام دا د نوح علیہ السلام نه وړاندې د هغوی نوم نه دی ذکر شوی د نوح علیہ السلام تخصیص داولی شوی معاول حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ راست پردازی کر شوی و چې کله دې په ترجمه او عنوان کې آیت کریمه هم ذکر کړي نو په دې کې دوه مقصد دي. اول مقصد د دې اثبات د ترجمې وی په دلیلونو اصولونو سره اثبات د ترجمې او د دعوی په دلیلونو اصولونو سره کتاب الله او سنت رسول الله نو دې د خپل دعوت د کتاب الله نه ولن ثابت او بیا د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دیم مقصد علماء فرمائی کہ
آیت راوړلو کې هغه تبرک بآیات الله دا آیت کریمه په ترجمه په عنوان کې د لپاره ذکر کوم چې د دې سره د برکت حاصلول غواړم. کله تبرکان ذکر کوي، کله د پاره د اثبات د تعبیر آیت کریمه دا ذکر کوي په ترجمه کې. دلته کې دا آیت کریمه ذکر کړل دی په دې کې د حضرت امام بخاری رحمت الله تعالی علیه مقصد او غرض د دې خبرې اثبات دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله رښتینی پیغمبر دی. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت او د وحی عظمت بیانول غواړي او د دې اثبات کول غواړي په دې آیت کریمه سره. وضاحت اجمالا د دې دا دی کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه نبوت او پیغمبري ورکړل، نو د مشرکین او د اهل کتابو د طرف نه مسلسل انکار د نبی صلی الله علیه وسلم نبوت او پیغمبري نه منل. او په نبی صلی الله علیه وسلم د مختلف اعتراضات کول. هغه اعتراضات او اشکالات یو اعتراض او اشکال د دې داو چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبري څنګه نه منو چې نور انبیاء کرامو ته کتابونه په یو ځل راغلي او دغه د کتاب په یو ځل باندې ولې نه راځي. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. مددی اشکال الله ورته جوابونه ذکر کوي، یو ورته الزامي جواب ذکر کوي، بل تحقیقي جواب ورته ذکر کوي. د دې مطالبي دو جوابونه الله ورته ذکر کوي، یو الزامي جواب، بل تحقیقي جواب. الزامي جواب الله ورته ذکر کړی دی چې د اهل کتاب د دین دا تاسو کې چې تاسو ته د دین وړاندې کتابونه درکړل شوي او په یو ځل درکړل شوي، تاسو په هغه ایمان راوړئ، تاسو په هغه کتابونه نه دي منلي، په هغه باندې هم تاسو ایمان نه دی راوړئ. د عیسی علیه السلام په خلاف باندې تاسو څومره سازشونه کړي. دویم الله ورته تحقیقي جواب دا ذکر کوي ګوره نبوت او پیغمبري هغه په دې باندې ده چې د الله د طرف نه ورته وحي وشي، خو کیفیات د دې وحي به مختلف وي. چاته به په یو شکل کې وحي راځي، چاته به په بل شکل کې وحي راځي. خو د نبوت او د پیغمبرۍ لپاره د الله د طرف نه وحي راتلل دا شرط دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه دا وحي رالیږلی ده. دی دا الله پیغمبر دی. تاسو چې دا نور انبیاء کرام منئ، نوح علیہ السلام منئ، ابراہیم علیہ السلام منئ، موسی علیہ السلام منئ، په دې بنیادی منئ چې الله دوی ته وحی رالیږلی ده. نو چې څنګه دوی ته الله وحی رالیږلی ده، په دغې وحی رالیږلو باندې دا تاسو د الله پیغمبران منئ. دقشان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم الله وحی رالیږلی ده، نو دلته هم د الله پیغمبر ومنئ او په ده باندې ایمان راوړئ. دا تحقیقي جواب الله ورته په دې آیت کریمه کې ذکر کړی و الله جل شانه دلته کې اول چې نوم ذکر کړي نو د حضرت نوح علیه السلام نوم ذکر کړي چې انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. ای زما حبیبه من تا طرف ته وحی کړی ده لکه څنګه چې حضرت نوح علیه السلام او د هغې نه بعد انبیاء کرامو ته مو کړی ده. نو دلته کې د
تخصیص د نوح علیه السلام شوی دی د ده ذکر راغلی دی حالانکې د ده نه وړاندې هم پیغمبران شته ذکر درته وشولو چې آدم علیه السلام شیس علیه السلام ادریس علیه السلام دا ټول د نوح علیه السلام نه وړاندې تېر شوي الله د دوی ذکر نه دی کړی د نوح علیه السلام او والنبیین من بعده د نورو انبیاء کرامو دا وجه د تخصیص د دې سره نو د دې مختلف وجوهات علما ذکر کوي یو په دې کې ستاسو د دې نوي رڼا علما دي چې هغوی دا خبره کوي چې څومره آدم علیه السلام نعوذ بالله پیغمبر نه نو ځکه الله د هغه ذکر نه دی کړی د دې دا خبره غلطه ده آدم علیه السلام د الله جل شانه پیغمبر الله نبی جو کړی دی نبوت الله ولا ور کړی دی دلته کې د دې ذکر په څه بنیاد نه شوی او شروع د نوح علیه السلام نه ولې شوی ده نو د دې مختلف توجیهات علما ذکر کوي علامه عینی رحمه الله او یې په خپل شرح کې اکثر د سوال جواب په شکل کې دا خبرې ذکر کوي لکه ستاسو د کافي چې کوم شرح دي فإن قيل قلنا دقشن علامه عینی رحمه الله هغه د خپل کتاب کې د دې کې بخاری شریف شرح کوي او په دې شرح کې سوالات جوابات نو هغوی د دې وجه دا ذکر کوي چې الله جل شانه د حضرت نوح علیه السلام د دې ذکر کړی دی د مخکینو انبیاء کرامو ذکر یې نه دی کړی وجه د تخصیص ذکري دا په دنیا کې د ټولو نه اولنې هغه پیغمبر چې هغه ته شرعي علوم ورکړل شوي هغه نوح علیه السلام دی د دې نه وړاندې نور انبیاء کرام چې وو نو هغوی ته اکثر بې تکویني امور علم ورکولی کېدل د نوح علیه السلام نه مخکې چې کوم انبیاء کرام دي دوی ته به اکثر د تکویني امور علم ورکولی کېدل چې دنیا کې زندگی تېروئ نو د دنیا د زندګۍ تېرولو طور او طریقې دوی ته به ښودلې کېدلې نو دوی ټول په دین اسلام او په فطرت باندې کفر شرک بدعملي دا پکې نه وه نوح علیه السلام یو لومړی پیغمبر دی چې دی د تشریعي علومو سره د دنیا ته رالېږلی شوی دی په حدیث شفاعت کې به تاسو ته بار بار دا راځي چې آدم علیه السلام ته خلک ورشي نو د آدم علیه السلام به خلکو ته وایي چې ایتو نوحا اول الرسل تاسو لاړ شئ نوح علیه السلام ته چې دی لومړنی رسول د الله دی نو علما فرمایي چې دلته کې د رسول نه مراد هغه پیغمبر دی چې هغه ته شرعي علوم ورکړلی شوي تشریعات ورکړلی شوي دویمه وجه علما حضرات دا ذکر کوي چې د نوح علیه السلام تذکره الله کړې د نورو انبیاء کرامو نه ده کړې وجه د مناسبت دا ده چې نوح علیه السلام لومړنی پیغمبر دی چې دا شان قوم ته لېږلی شوی چې هغه کافر قوم په دنیا کې لومړنی پیغمبر چې هغه کافر قوم ته لېږلی شوی دی هغه نوح علیه السلام د نوح علیه السلام نه مخکې انبیاء کرام هغه مسلمانانو ته رالېږلی کېدل کان الناس امة واحده نو اول دا ټول خلک په یو دین په یو شریعت په یو ملت باندې په دې کې اختلاف نه و وروسته بیا په دې کې اختلاف پیدا شوی نو حضرت نوح علیه السلام یې لومړنی هغه پیغمبر دی چې دا شان قوم طرف ته رالېږلی شوی دی چې هغه
هغه د الله د طرف نه عذاب کې مبتلا کړی شوي دي. نو په دې کې وی تنبیه ده د مکې مکرمې خلکو ته. ګوره تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت او پیغمبري ومنئ. کشر ته مو د نبی صلی الله علیه وسلم نبوت او پیغمبري کو نه منله، څنګه چې الله جل شانه د نوح علیه السلام قوم د نوح علیه السلام د مخالفت د وجې نه هلاک او تباه او غرق کړو، تاسو باندې به هم الله عذاب مسلط کړي. نو د حضرت نوح علیه السلام په ذکر کولو کې دې خبرې طرف ته تنبیه ده چې اے قریشو، اے د مکې باشندگانو، کشر د تاسو په نبی علیه السلام باندې ایمان نه راوړئ، انکار کوئ، نو چې څنګه د نوح علیه السلام په قوم باندې مې عذاب راوستی و، دغه شان په تاسو باندې به هم عذاب راشي. درېمه وجه علما دا ذکر کوي چې د حضرت نوح علیه السلام د تخصیص وجه دا ده چې دلته کې د دوی ذکر شوی دی چې دا ابوالبشر ثانی دی. دا ابوالبشر ثانی دی. د ټولو انسانانو پلار آدم علیه السلام و د نوح علیه السلام په زمانه کې چې کله الله جل شانه د نوح علیه السلام په قوم باندې عذاب راوست، په دغه عذاب کې چې څومره خلک وو الله هغه ختم کړل، هغه هلاک کړل. د نوح علیه السلام سره د دوی د خاندان نه علاوه یو روایت کې 10 کسان، صرف 10 کسان نور ورسره، دیم روایت 2 کسان، دریم روایت 8 کسان، چې 8 کسان دا مجموعه د حضرت نوح علیه السلام سره په دې کشتۍ کې پاتې شول. باقي چې څومره خلک وو الله هغه ټول ختم کړل. شپږ میاشتو پورې د نوح علیه السلام دا کشتۍ د اوبو په سطح باندې ګرځېدله. شپږ میاشتې بعد دوی د ځمکې سطحې ته بیا راغلي. دوی بیا په دې دنیا کې زندګي شروع کړې. دا باقي چې کوم خلک وو، که هغه 10 کسان دي، که 2 کسان دي، که 8 کسان دي، دوی ټول لا ولد مړه شوي. د دوی نه نوی نسل نه دی پیدا شوی، د دوی نسل نه دی چلېدلی. نسل چې وچلېدو د نوح علیه السلام د 3 بچو نه، سام، حام، یافت. سام، حام، یافت، دا 3 زامن د نوح علیه السلام د دوی نه الله جل شانه دا سلسله د انسانیت دوباره وچلوله. باقي نور چې څومره خلک وو هغه لاړه ختم شول، که هغه مسلمانانو که غیر مسلمو. نو حضرت نوح علیه السلام چونکې هغه به ابوالبشر ثانی دی، په دې بنیاد باندې د نوح علیه السلام الله دلته کې تخصیص فرمایلی دی او د ذکر یې درته کړی دی. نو د حضرت نوح علیه السلام د تخصیص به ذکر د دې 3 وجوهات تاسو په ذکر شروع که تاسو ته خیال وي. نو انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت او د وحی عظمت ته اشاره ده. دا وحی داسې معمولي شی تاسو مه ګڼئ، دا خو د الله جل شانه د طرف نه کېږي او د الله په انتخاب باندې کېږي. نو عظمت د وحی طرف ته هم اشاره ده او دارنګه د نبی علیه السلام عظمت طرف ته هم اشاره چې ته زمونږ منتخب شوی یې، لکه ستا نه وړاندې چې نور انبیاء کرامو انتخاب ما کړی دی، نو ستا انتخاب هم ما کړی. نو که یهود او نصارا اعتراض کوي یاره دا نبوت او پیغمبري د بني اسرائیلو نه ولې لاړه، نو الله فرمایي دا خو زما انتخاب دی، دا خو زما خوښه ده چې زه د چا انتخاب کوم هغه به پیغمبر جوړېږي.
دا په نسبونو باندې او په خپل صلاحیت او قابلیت باندې نه ده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. هذا البخاري شريف اولنې رمنې روایت ده. نو د دې روایت متعلق یو څو مباحث دي. اولنې بحث هغه د فضیلت د دې روایت ده او د اهمیت د دې روایت. د دې روایت اهمیت او د دې فضیلت څه دی؟ د دې روایت د اهمیت او د فضیلت متعلق امام احمد بن حنبل رحمه الله نے دا منقول دی. یہاں وی فرمائی چې دا سلسل علم دی. دا روایت سلسل علم دی. وجه علماء دا ذکر کړي چې دا اعمال تعلق یا د نیت سره دی او یا د جبی سره دی او یا د باقی اعضاء سره دی. د نیت تعلق د اعمال تعلق یا د زړه سره دی یا د جبی سره دی یا د باقی اعضاء سره. نو په دې روایت کې د ټول هغه اعمال ذکر دي چې کوم اعمال قلبیه دي. په دې بنیاد امام احمد بن حنبل رحمه الله دې روایت ته سلسل علم ویل دي. د امام شافعي رحمت الله تعالی علیه دا منقول دی چې دا نصف العلم دی. دا روایت نصف العلم. اولی علماء حضرات دا ذکر کئی چې دا عمل تعلق یا به د باطن سره وي او یا به د ظاهر سره وي. نو که د باطن سره دی نو هغې ټول تعلق د حدیث د انما الاعمال سره تعلق راغلو. نو گویا کې دا علم په ټول حصو باندې ویشلی شوی. یو د ظاهري اعمالو دویم د باطني اعمالو سره. په دې کې ذکر د باطني اعمالو دی. په دې بنیاد باندې امام شافعي رحمه الله دې روایت ته نصف العلم دی. د حضرت امام ابو داود رحمت الله تعالی علیه متعلق ذکر تاسو ته شوی. یهاوی د خپل کتاب چې 4000 احادیث په کې جمع کړو. د هغې نه د 4 حدیثونو انتخاب کړو. د 100 احادیثو د 4 نو یو په هغې کې حدیث د انما الاعمال نو گویا کې د امام ابو داود رحمت الله تعالی علیه په نیز باندې دا ربع العلم دی. د علم څلورمه حصہ هغه په دې حدیث کې ده. د دې روایت د اهمیت په بنیاد باندې امام عبدالرحمن ابن مهدی رحمه الله وی محدث دی و فرمائے کہ من اراد ان یصنف کتابا
من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. څوک یو کتاب لیکل غواړي نو پکار دا ده چې د خپل کتاب ابتدا او شروع د حدیث د انما الاعمال نو کی. امام عبدالرحمن ابن مهدی رحمه الله مشهور معروف محدث ته هغوی به دا خبره کوله چې من اراد ان یصنف کتابا فليبدأ بهذا الحديث. دې د خپل کتاب ابتدا او شروع د دې روایت نو دانګه علامه خطابی رحمه الله هغوی به هم فرمایي چې زمونږ کم مشران دي او زمونږ کم مشایخ دي هغوی به د حدیث د انما الاعمال بالنیات تقدیم دا مستحب ګڼلو. كانوا يستحبون تقديم حديث انما الاعمال بالنيات. علامہ خطابی رحمه الله اوی فرمایي چې زمونږ مشایخ او متقدمین او سلف اوی به دا خبره مستحب او غوره ګڼله چې حدیث د انما الاعمال بالنیات دا دی په اوله کې په ابتدا کې دا دی ذکر کړی شي. د دې حدیث شان ورود د دې د شان ورود متعلق علماء و حضرات کو یو واقعہ ذکر کړی ده چې دا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه را نقل. یو زنانه وه د هغې کنیت دی ام قیس. او د دې نوم دی قیله. بٹ کاپ سره وړو ته کاپ دې نه جوړ نه کېلې نه کوي. ویدې ته یو طالب جان د نکاح پیغام راولېږه. دی ورته وایي چې د نکاح پیغام به دې خلک قبلوم چې ته هجرت وکړې او مسلمان شي. چې ته هجرت وکړې او دلته راشي نو بیا به در سره نکاح وکړم مدینې طیبې ته به راځي. نو هغه راغله او دلته کې د دې ښځې سره نکاح وشوله. حضرات صحابه کرام فرمایي چې دغې ملګري ته به موږ مهاجر ام قیس ویلې. مهاجر ام قیس. اور رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دا ارشاد وفرمایي چې انما الاعمال بالنیات. د دې حدیث متعلق دریم بحث هغه د دې د رجالو دی. دلته کې د کومو محدثینو حضراتو نومونه ذکر شوي دي چې د دې مختصر حال تاسو ته بیان شي. په دې کې دا چې څومره محدثین دي تاسو په دې حاشیه کې یو عنوان دی اسماء الرجال. د دې په ذیل کې مختصرا حال د دغې حضرات درته لیکلی دی. دا ټول نه بیانېدلی شي او نه تاسو ته یادېدلی شي خو دا تاسو ګورئ. صرف د دې صحابي چې دوی شخصیت دی د دې به لږ مختصر حال درته ذکر کړم. د دې راوي په صحابه کرامو کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. عمر رضی اللہ تعالی عنہ د واقعي د فیل نه
14 کاله بعد پیدا شوی د واقعي د فیل نه 14 کاله بعد پیدا شوی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله پیدا شوی په کال د واقعي د فیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کال د واقعي د فیل پیدا شوی کما علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل دا واقع چې په کوم کال را پیښ شوی و په دغه کال نبی علیہ السلام پیدا شوی نو گویا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه 14 کاله کشر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه 14 کاله دی کشر دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوی پشپکم کال د هجرت باندې د سلویختو نارینو او د لسو زنانو نه بعد پشپکم کال د نبوت باندې پشپکم کال د نبوت د سلویختو نارینو او د لسو زنانو نه بعد دی مسلمان شوی نو گویا کې دی یو 50 مسلمان دویم قول دا دی چې د دوی نه وړاندې 33 نارینه او 6 زنانه مسلمانې شوي 33 نارینه او 6 زنانه دا د ده نه وړاندې مسلمانې شوي گویا کې څلوېښتم مسلمان دا عمر رضی الله تعالی عنہ او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مسلمانی دادا رسول اللہ علیہ السلام پر دعا ہوا دادا ابو جہل رشتہ دار دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ابو جہل رشتہ دار اسنگا ابو جہل دے اسلام سخت مخالف دقشان عمر رضی اللہ تعالی عنہ د اسلام سخت مخالف د رسول الله علیه الصلوۃ والسلام نعوذ بالله د قتل لپاره دیر روان شو او پلاره کې ورته وینا وشوله چې ته په کومه اراده روانې هغې نه مخکې لاړ شه د خپل مور غم دې وکړه او د خپل اوښې غم دې وکړه مور دې مسلمانه شوې ده او دارنګ اوخې دې هم مسلمان دی پښتو کې خو دواړه اوخې لاندې باندې دواړه اوخې پښتو کې لاندې باندې دواړه اوخې او په دې اردو کې دلته کې د اوخې نه بهنوي مراد دی څوک ته نه مراد دی بهنوي کوم بره بهنوي بره او سالا دا ورلاندې هغې نه ورته مساله جوړه کړې د کور نه ده نو هغې ته ساله و دې نه شوې مشهور څنګه څه خفه شو نو دا الله یو قانون دی نظام دی روان کړی دی چې چا له به سملې او څوک به نه سملې په دې باندې به بس نه خفه کېږي عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله دلته راځي نو اخرنۍ نتیجې دا ده چې ما ته هم لږ دا قرآن راکړې چې دې وګورم وینا داسې نه کېږي نو اخره کې الله جل شانو د ده دا شیخ صدر ورته نصیب کړو چې ما نبي علیه السلام ته وګورم تر دغه وخته پورې به مسلمانانو پټ عبادت کولو په دار ارقم د ده نه وړاندې حمزه رضی الله تعالی عنہ مسلمان شوی دی حمزه رضی اللہ تعالیٰ عنہ ډېر بہادر چې کله عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دې دروازې ته ورغلو دروازې وټکوله نو څوکیدار چې وکتل چې دا عمر دی نو رنګ یې لږ بدل شو د حمزه رضی اللہ تعالیٰ عنہ په دې څوکیدار باندې خیال ورته ویل لکه څه چل دی خیر خو دی چې عمر دی یې را پرېږده
که په صحیح اراده راغلی خو الله به ورته ډېر لوی خیر ورکړي او که په غلطه اراده راغلی به دا به اخرنۍ ورځ وي په دنیا کې که په غلطه اراده راغلی وي دی به بیا اخرې ورځ دا ژوندی رانه نه شي تللی وی راپرېږده چې کله دی راغلی شو نو الله جل شانه ورته ایمان نصیب کړي د ده په ایمان راوړلو باندې په ځمکه کې مسلمانانو خوشحالي کړې ده او په آسمانونو کې وی فرشتو پې خوشحالي کړې ده او د الله اکبر لومبنۍ نعره هغه د ده د اسلام په وجه باندې دا لګېدلې ده او بیا عرض کې د الله حبیبه ولې موږ په حق نه په حق نو بیا ولې پټ پټ په موږ عبادت کوو موږ به علی الاعلان عبادت کوو نو د دې اسلام راوړلو نه بعد مسلمانانو علی الاعلان په مسجد حرام کې عبادت کول شروع کړل په دې بنیاد باندې علما فرمایي چې دته لقب د فاروق ورکړل شوی دته فاروق ځکه ویل کېږي چې دته په وجه باندې الله د حق او د باطل په منځ کې فرق او جدایي راوستله دی وی په 20 کلنۍ کې مسلمان شوی 20 کال عمر ورته پورا شباب زمانه ده او بیا د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام سره په سفر او په حاضر کې وو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه بعد په 14مه هجری کې د مسلمانانو خلیفہ جوړ شو د ځمکې په سر باندې لومړنی انسان چې هغه ته امیر المؤمنین ویل شوی دی دا عمر رضی الله تعالی عنہ لقب د امیر المؤمنین د ځمکې په سر باندې د ټولو نه اول دا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته ورکړل شوی د دې نه وړاندې ابوبکر صاحب ته خلیفۃ رسول الله ویل کېږي عمر رضی الله تعالی عنہ لس کالا شپږ میاشتې لس ورځې لس کالا شپږ میاشتې لس ورځې دا خلافت کړی او په 23م کال د هجرت باندې 23م کال د هجرت باندې د ذوالحجې د میاشتې اخرني تاریخونه چا 20م ذکر کړي چا یو کم 10م ذکر کړي چا 20م ذکر کړي د بود په ورځ د سحر په مانځ کې د مغیره ابن شعبہ رضی الله تعالی عنہ یو غلام ابو لؤلؤ مجوسی دغه طرف نه پچاړې باندې وهلې شوې دي او په یکم محرم الحرام سلیریشتمه هجری کې د شهید شوی په اول د محرم سلیریشتمه هجری کې د شهید شو علماء فرمایي چې ټول روایت د دوی نه 1510 را نقل کړي شي 1510 د دوی نه روایت را نقل عمر رضی الله تعالی عنہ د دې په زمانہ کې 2,00,000 او 53,000 مربع ځمکه فتح شوې ده د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې 22,00,000 مخکې دوه استغفار ورته ویو 22,00,000 او 53,000 مربع میل ځمکه دا د په دوري خلافت کې او په دوري حکومت کې فتح شوې ده په یو وخت کې د دنیا د دوه لوی حکومتونو سره مقابله کړې ده
یو وخت کې په یو زمانه کې د دنیا د دوه لویو حکومتونو سره مقابله کړې، یو فارس او دویم روم. فارس او روم. فارس الله د عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې مکمل ختم کړ، ټول علاقې د دوی نه ونیولې او د رومیانو نه هم اکثر ونیولې. نو په یو وخت کې د دوه لویو حکومتونو سره مقابله کړې. د ځمکې په سر باندې 14 ښارونه د آباد کړي، 14 ښارونه د آباد کړي. دا کوفه او بصره هم پکې. دا په هغه زمانه کې دا وطنونه دا علاقې نه وي. 14 نوي ښاري دا عمر رضی الله تعالی عنہ آبادی کړي. په خپل دور حکومت کې 3 جماعتونه جوړ کړي. په خپل دور حکومت کې 3 جماعتونه او 900 پکې جامع مسجدونه، 900 جامع مسجد او 3 عام مساجد. دا عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل دور خلافت کې دا جوړ کړي. د دې مناقب او ان شاء الله تاسو ته په خپل ځای باندې راځي. دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دې روایت راوی دی او د دې دا روایت دا نقل کړل شوی. په دې روایت کې سنه تاریخ دی او به قال حدثنا الحميدي. دا امام بخاری رحمت الله تعالی علیه استاد ابو بکر د کنیت دی عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر ابن عیسی القرشی الاسدی. ابو بکر عبدالله ابن زبیر ابن عیسی القرشی الاسدی. دا د مکه مکرمه باشندو. د حضرت امام شافعی رحمت الله تعالی علیه هم عصر دی. په احادیثو کې د کلاس ویلو دی. په احادیثو کې د امام شافعی رحمه الله کلاس ویلو دی. او په فقه کې د امام شافعی رحمه الله شاګرد دی. په فقه کې د امام شافعی رحمه الله شاګرد دی. دا امام حمیدی رحمه الله امام بخاری رحمت الله تعالی علیه په خپل استادانو کې د ټول نړیوالې استاد امام حمیدی رحمه الله ذکر کړي. او دا د ذکر شول چې د تعلق د مکه مکرمه سره دی. دا قریشی دی او د مکه مکرمه باشنده دی. رسول بیا د امام شافعی رحمه الله سره د مصر ته تلو او بیا د مصر نه چې هغه امام شافعی رحمه الله کله وفات شو نو واپس دی خپل کلی وطن ته راغلی، مکه مکرمه ته دی راغلی. نړو باندې روایت امام بخاری رحمه الله د کوم شیخ نه را نقل کړي، هغه شیخ د تعلق د مکه مکرمه سره دی. دیم روایت د عبدالله ابن یوسف او هغه بیا د امام مالک رحمه الله نه روایت را نقل کړي. دیم روایت عبدالله ابن یوسف او هغه بیا د امام مالک رحمه الله فرمایي چې دا مدني دي. عبدالله ابن یوسف او امام مالک د دې تعلق د مدینه طیبه سره دی. او امام حمیدی او د سفیان ابن عیینه رحمهم الله د دې تعلق د مکه سره دی. نو په دې کې لطیفه دا ده
چې د دین اسلام او د شریعت ابتدا او شروع دا د مکی مکرمه نشي. امام بخاری رحمه الله د پړمنه روایت د مکی مشایخونو را نقل کړو او بیا ظهور او غلبه د ایمان او د اسلام دا د مدینه طیبه نشوي ده. نو دیم روایت درته د حضرت عبد الله بن یوسف او د امام مالک رحمه الله نه را نقل کړي. په پدې کې د دې طرف ته اشاره کول غواړي ابتدا د اسلام او ظهور د اسلام ته. دیم لطیفه په علماء دا ذکر کړي دا حضرت امام بخاری رحمت الله تعالی علیه داړو منی روایت دا د امام حمیدی رحمه الله نه را نقل کړي او د خپل کتاب اخرنی روایت هغه به د احمد ابن اشکاب رحمه الله نه را نقل کړي. اولنی استاد حمیدی او اخرنی استاد احمد ابن اشکاب. نو دلته کې حمیدی دی او هلته کې احمد دی. نو په دې کې ویلي خبرې ته اشاره ده چې مرګرو په دې کتاب کې زه تاسو ته چې څه هم بیانوم دا محمود هی محمود دی. په دې کې چې دا څه درته بیانېږي دا ټول محمود محمود دی. اعلی څیزونه دي، ښکلي څیزونه دي، مضمون په دې کې نشته دی. دویم دې طرف ته اشاره کول غواړي چې د مؤمن بنده زندگی پکار دا ده چې دا د الله په حمد کې وي، ابتدایي هم په حمد وي او انتهایی هم په حمد باندې وي. چې د مؤمن بنده د زندگی ابتدا هم په حمد باندې او انتهایی هم په حمد باندې وي. تاسو چې کله د خوب نه راپاسې نو څه وایئ؟ الحمدلله الذي احیانا. او چې کله در باندې ماښام شي الحمدلله الذي اقامنا يومنا هذا. نو ابتدا کې هم حمد، په انتها کې هم حمد. نو دلته کې هم امام بخاری رحمه الله دې طرف ته اشاره کوي چې مرګرو د مؤمن بنده زندگی پکار دا ده چې دا د الله په حمد کې تیریږي تر دې پورې چې د دې منتها هم په حمد باندې شي. جهاں جنت دے دعواهم فیہا سبحانک اللہم وتحیتهم فیہا سلام وآخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین وآخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین. نفدی کی دا یوصول طائب دا امام حمیدی رحمہ اللہ علماء حضرات ذکر کے قال حدثنا سفیان. دې سفیان نه مراد سفیان ابن عیینه دی. سفیان ابن عیینه دا هم د مکې مکرمې باشنده دی او د امام شافعي رحمت الله تعالی علیه استاد دی. څنګه د امام حمیدی رحمه الله استاد دی، دغه شان د امام شافعي رحمه الله هم استاد دی. مخکې ما ته ویلي چې امام حمیدی او امام شافعي په احادیثو کې کلاس ویلو دي او په فقه کې امام حمیدی دا د امام شافعي رحمه الله شاګرد دی. او د دې روایت نه بعض هغه علما چې امام بخاری رحمه الله ته نسبت د شافعي توب کوي وجه دا ذکر کوي چې ګور لومړنی روایت دی د امام حمیدی رحمه الله نه را نقل کړی دی. نو زمونږ علما بیا ورته وایي چې منظور دا خبره مه کوئ، که دا کوئ نو په دې کتاب کې خو ثلاثیات هم شته او 11 ثلاثیات امام بخاری چې را نقل کړي دي په مکی د مکی ابن ابراهیم په واسطه سره را نقل کړي، د مکی ابن ابراهیم په واسطه سره را نقل کړي. او مکی ابن ابراهیم دا ظاهره ده چې د کټر حنفي دی. مکی ابن ابراهیم دا کټر حنفي دی، لکه د خراسان باشنده نو کابلیان ټول احناف. مکی ابن ابراهیم رحمه الله چې د امام بخاری په کوم روایتونو باندې فخر دی 11 روایتونه د دې را نقل. نو کشر ته په دې وجه چې امام حمیدی دا د استاد دی نو د شافعي دی، نو امام بخاری شافعي دی، نو بیا خو د مکی ابن ابراهیم په وجه باندې د احناف مشرک دی، لکه دا د کټر حنفي دی.
سفیان ابن عیینه رحمه الله دا د مکی مکرمه باشنده دی او د امام شافعی رحمه الله هم استاد دی او دغه هم استاد دی. یو بل سفیان دی چې سفیان ابن سعید ابن مسروق ثوری، سفیان ابن سعید ابن مسروق ثوری هغه دغه مشر دی او دغه استاد هم دی. د سفیان ابن عیینه نه مشر دی او دغه استاد هم دی. نو هغه بیل دی او دا بیل دی. د دې سفیان تعلق هم د یو روایت مطابق دا د مکی مکرمه سره دی، بل روایت کې دا ذکر دی چې د کوفی دی. د دې سفیان ابن عیینه مطابق دا راغلی چې د کوفی دی. دغه متعلق ډول روایت دی. سفیان ثوری رحمه الله هغه کوفی دی. د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی علیہ هغه عصر دی. د هغوی په زمانه کې او د هغوی سره په یو ځای باندې نو اکثر مسائل کې د دې سره اتفاق هم دی. نو هغه ډېر سفیان دی. نو یو سفیان ابن عیینه دی چې دلته ذکر دی او دویم هغه سفیان ابن سعید ابن مسروق ثوری رحمه الله دی، هغه بیل دی. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله متعلق علماء فرمائے کہ دا صغار تابعین نے دے دا صغار تابعین نے دا دوی نکدے قیس ابن عمر، يحيى بن سعيد ابن قيس ابن عمر دا دی دا نکد دا صحابی دے. دا يحيى بن سعيد چې کوم نکدے قیس ابن عمر دے صحابی دے او دې په خپل باندې د صغار تابعین نه دي، د وړو د کشرانو تابعین نه دي. قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي، دا محمد بن ابراهيم التيمي رحمه الله دا اوساط تابعین نه دي، ډېر تابعی دي. انه سمع علقمة بن وقاص الليثي، علقمة بن وقاص رحمه الله د دې متعلق یو رائے د علماء دا چې د صحابي دی. علقمه ابن وقاص د دې متعلق یو رائے د علماء دا چې د صحابي دی، لیکن صحیح دا چې نه د صحابي نه دی، د کفار تابعین نه دی، د کفار د مشرانو تابعین نه دی. یقول سمعت عمر بن الخطاب، دلته کې هم علماء حضرات یو لطیفه دا ذکر کوي چې دلته کې په دې روایت کې درې تابعین مسلسل راغلي دي، د یو بل روایت را نقل کوي. په دې روایت کې درې تابعین دي او مسلسل دي او د یو بل دا روایت را نقل کوي. یحیی بن سعید د په خپل باندې هم تابعی دی، محمد بن ابراهیم دی هم تابعی دی او علقمه بن وقاص دی هم تابعی دی. د دې دویم قول مطابق چې بعض علماء دا هم رایه ده چې د علقمه دا صحابي دی. نو بیا علماء حضرات په کې دوه ذکر کوي، لطیفې ذکر کوي په دې روایت کې. په دې روایت کې دوه صحابه دي چې د یو بل نه روایت را نقل کوي او دوه پکې تابعین دي چې د یو بل نه روایت را نقل کوي. بهر حال زیات علماء فرمایي چې صحیح دا ده چې دلته کې دا روایت دا درې تابعین د یو بل نه را نقل کړي دي او درې تابعین په دې سند کې ذکر شوي دي. دا روایت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ را نقل دي. علماء حضرات فرمایي چې دا روایت په صحابو کې صرف د عمر رضی الله تعالی عنہ را نقل دي. بیا په کفار تابعینو کې صرف د علقمه رحمه الله نه را نقل دي او بیا په اوساط تابعینو کې د محمد بن ابراهیم تیمی رحمه الله نه فقط را نقل دی او په صغار تابعینو کې صرف د یحیی بن سعید نه دا را نقل دی. نو چې کله یو روایت یو راوی را نقل کوي نو دا شان روایت ته د علماو په اصطلاح کې غریب ویل کېږي. دا شان روایت ته د علماو په اصطلاح کې څه ویل کېږي؟ غریب. تاسو خیال کړئ د امام بخاری رحمه الله په شرایطو کې یو شرط رومانه تاسو دا ویل چې د دې شرط داو
چې دې کې څومره روایات دي نو امام بخاري صاحب هغه روایت را نقل کوي چې کم از کم د هغې دوه راویان دي، کم از کم د هغې دوه راویان دي. دا امام حاکم رحمه الله دا شرط د امام بخاري او د امام مسلم ذکر کړی دی چې په هره زمانه کې کم از کم دوه راویان پکار دي چې د صحابي نه را نقل کوونکي کم از کم دوه وي، بیا د دې تابعینو هم را نقل کوونکي کم از کم دوه وي. نو علما فرمایي چې دغه ضابطه او دا قانون په لومړني روایت د امام بخاري باندې منقول دی. د امام بخاري رحمت الله تعالی علیه دا اولنی روایت په دې کې عمر فاروق صاحب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پر روایت را نقل کولو کې متفرد، بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ علقمه صاحب پر روایت را نقل کولو کې متفرد، بیا د علقمه رحمه الله نه پر روایت را نقل کولو کې محمد ابن ابراهیم دا متفرد، بیا د محمد ابن ابراهیم نه دا روایت را نقل کول کې یحیی ابن سعید دا متفرد. د دې سره بل څوک په دې روایت را نقل کول کې شریک نشته. او یې عجیبه ده لومړنی هغه روایت چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه طیبه کې د منبر د پاسه ویلې دی او په یا ایها الناس سره خطاب کړی، خطاب یې سره کړی یا ایها الناس سره. هغه دا روایت دی د انما الاعمال بالنیات، د ټول صحابه په وړاندې ذکر کړی چې هغه وخت څومره دي، او روایت صرف څوک را نقل کوي؟ عمر رضی الله تعالی. بیا چې کله د عمر رضی الله تعالی دا روایت ذکر کوي نو دې په منبر د پاسه ذکر کوي، نو دې یوازې بنا څومره څوک ورسره نو صرف یو شکل ته دې منبر ته کتل نه د الله دې په ډېر په سلګونو خلک ناست او دا روایت ذکر کړی او د خپل شان دی تان قمر رحمه الله نه علاوه بل چا دا روایت نه را نقل کړی. او بیا علقمه رحمه الله څومره لوی شخصیت دی د تابعیت په ټوله په دنیا باندې، لیکن د په صحابیت کې هم بعضې حضراتو دا خبره کړې ده چې نه دی صحابي دی. نو د ده وایي خامخا شاګردان هم ډېر او شاګردان یې عقیدتمند هم ډېر و د ده نه دا روایت صرف محمد ابن ابراهیم را نقل کوي او بیا د محمد ابن ابراهیم نے صرف یحیی ابن سعید را نقل کوي. وروسته بیا د یحیی ابن سعید نه دا روایت تواتر ته رسېدلی دی. بعض علما فرمایي چې 250 شاګردانو د ده نه دا روایت را نقل کړی، بعضې روایاتو کې 300 نو بیا د دې نه بعد دا روایت بیا متواتر شوی دی، په سلګونو راویان دي د دې. نو د امام بخاري رحمت الله تعالی علیه لومړنی روایت دا ضعیف دی او آخرنی روایت چې احمد ابن اشکاب والا روایت دی او سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم هغه هم د خدای شان دی چې هغه غریب دی. اولنی روایت هم غریب او آخرنی روایت هم غریب. نو دا باندې یاران چې هغوی دا خبرې کوي چې دا روایت دا